अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह हुवर्रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। अस्माउल्लाहिल हुस्ना के 13 द्वदरी जुमे द अल वहाब पबारक इस तफसील कड़ो मुंग नन चिदा अल्लाह द कम नुमना बहस को अगद राज़िक़। अरबे लुग़त के रेज़ क़ाफ़ आगे वर्क लो तवई चागा मुअय्यनी मुक़र्रर अता पदे शर्त बांधे दागे टाइम हम मुतअय्यन भी यानी यो मुअय्यन चीज़ पयो मुअय्यन मुक़र्रर टाइम के वरकोल तेता रिज़्क़ हो। रिज़्क़ डोड़े तो न हो तो रिज़्क़ बुनियादी मानदा पार बे के यो मुअय्यन अता पयो मुअय्यन वक़्त के वरकवल देते वही रिज़्क़। खुदा रिज़्क़ ब्या मुख्तलिफ़ किस्म के दिश तदे ताल्लुक़ खुराक का अक्सरम के दिश दे ताल्लुक़ द क़बर खुशालो सरम के दिश दे ताल्लुक़ इल्मी और द मारिफत ख़बर सरम के दिश। कुरान मजीद के दे इस्तेमालात पदे वजह मुख्तलिफ दी पुख्तो के द रिज़्क़ माना खलक खुराक अखली लेकिन अरबे के दे मफ़हूम दे नज़ियात वसी आदेख डेर कलो दे डेर अरत बेरत दे। अल्लाह ता राज़िक़म वेलिशी और अल्लाह ता रज़्ज़ाक़ हम वेलिशी। राज़िक़ पदे माना चे हर चाला मुअय्यन वक़्त बांधे यो मुअय्यन चीज़ वरकवल तला अल्लाह सिफ़त दे और रज़्ज़ाक़ व्याद मुबालगी सी गला यानी कसीरुल अता दे चाला डेर वर्की चाला बर वक्त कम वर्की चाला दुनिया खकी चाला आखिरत खैस्तगी कायनात की चे अल्लाह चा बाने कम कम इनाम कई नागेता रिज़्क़ वेलिशी अता इलाही त रिज़्क़ हो पदे मफ़हूम च सड़े पो ऐशी न कुरान मजीद के डेर मुश्किल जोई नहीं चाहे आसान शीख कद रिज़्क़ पदे मफ़हूम नहीं पोया नबिया डेर ज़ाया मुश्किलात राजी। मसलन कुरान मजीद सूरतुल वाक़िया के फरमाई व तजअलून रिज़्क़कुम अन्नकुम तुकज़्ज़िबून दल तबाद रिज़्क़ सम मफ़हूम अखलू समाना वागस्तिश कुरान मजीद की चे इश्काल राजी दागे इश्काल खुडे रिवजी खुया वजह पकेदाई चे इंसान ता द अशबाह और द नज़ायर द इलम दरक नहीं पोया नहीं पके पदे बाप के कुरान ज़मुंग द इलम बुनियादी किताब दे ज़मुंग द आक़िदे बुनियादी किताब दे और ज़मुंगा द अमल बुनियादी किताब दे पदे वजह पकार दाऊ च ज़मुंगा डेर तवज्जो कुरान मजीद तवे पदे के दनूर उलूम नफ़ी न मुराद ज़मुंग दा कम रविया चदा दा दुरुस्त न च कुरान मजीद मुंगा महज सरसरी ऊपर ऊपर वायु नूर उलूम मुंगा डेर ज़्याद कड़ी
دا علوم عالیه کوم چې مونږ کو صرف نحو منطق بلاغت معنی فلان فلان دا علوم عالیه دي دا آلات دي ته دې مقصد دای چې مونږ په دې باندې علوم عالیه حاصل کو قرآن او حدیث په زده کو نو مونږ شپږ کاله یا 15 کاله علوم عالیه باندې خو تیرو لیکن حدیث او قرآن سره زمونږه مذاق دارې چې ټول د حدیث کتابونه مونږ یو کال کې وایو او قرآن خو چرته دوره تفسیرو کو بس خبره ختم شي دا رویه بدلول پکار دي څومره کلونه چې مونږ په علوم عالیه تیر کړي دي نو دا غي دو چند کالونه 12 کاله کم سے کم قرآن او حدیث باندې تیرول پکار دي علایبا زمونږه فهم کې سړی دا وي چې قرآن او حدیث راغی او زمونږ دا غریبه ملک دی یو سړی چې عالم فاضل شي سمدستی هغه بیا د روزګار په تلاش کې شي په دې وجه زمونږ ټول علوم کاغه دنیاوی دي او اخروی دي هغه ټول کمزوري پاتې شي ناقص پاتې شي دا سیستم نقصان دی سیستم سمول پکار دی انتظام بدلول پکار دی په تعلیم باندې سو کمپرومائز نه گئی سوا د پاکستان هر څه بند ویدلته یې نور ملکونو کې خلق د سخت حالات مقابله کوي لیکن تعلیم نه بندېږي څوک چې بندي نه هغې ته د اهمیت نه معلوم نو بار کې اشباح و نظائر یو علم دی مونږ ته هغه ښیي چې دلته کې دا لفظ په کومه معنی راغلی دی دینی طلبا که نور کتابونه نشي کته دا مستقل فن دی په دې باندې تقریبا 40-50 کتابونه خو ما سره دي متقدمین لیکلي خو په دې کې ښه کتاب المفردات ته د امام راغب اصفهانی هغه عام دستیابي تقریبا هر عالم سره خو ګوري نه څوک چې وګوري دا مسله په خپل حل شي دا کوم آیت چې مونږه پیش کړی دی بطور استشهاد وتجعلون رزقکم انکم تکذبون دلته رزق سبا حصہ قرآن نازلیږي مخکې نه فلا اقسم بمواقع النجوم تذکره ده قرآن نازلېده نو پکار داو چې خلقو دا سینې سره لګولې د دې حفظ یې کړی وی د دې مطلب یې زده کړی وی معنا تفسیر یې زده کړی وی د دې مطابق عمل کړی نو خلقو سے چلو کو تجعلون رزقکم انکم تکذبون تاسو خپل برخه د قرآن نه دا جوړ کړه چې دا غي تکذیب کوي رزق حصہ یعنی د قرآن مجید علومو کې تاسو له حصہ قتل پکارو ځان له او تاسو حصہ تلاش نکړه بلکې دا غي په ځای تاسو د قرآن تکذیب شروع کو کفار مراد دي چې هغه د قرآن مجید ته دروغجن وي مفسرین یو دویم معنی دی شکرم کوي تجعلون رزقکم انکم تکذبون تجعلون شکرکم انکم تکذبون قرآن نازلیږي پکار داو چې تاسو د الله شکر ادا کړئ خو تاسو شکر د قرآن دا ادا کړ چې هغه تم دروغجن وي خدا لفظ د رزق استعمال دی لیکن دغه ځای کې د مفهوم سره شکر یا حصہ کله رزق هغه رزق ته وي کم ته چې موږ پښتو کې رزق وایو خوراک سکاک قرآن مجید کې نحن نرزقکم و ایاهم د دې قسم آیاتونو مراد دغه خوراک سکاکی مادی خوراک سکاک چې هغه موږ خپل خلی په ذریعہ باندې خپل معدې ته رسو دغه رزق مراد
کلا د رزق نه مراد علم وی. سورۃ البقرہ کې چې کوم آیت کریمه راځي مما رزقناهم ينفقون، دلته مفسرین سماره کوي. امام قرطبی رحمه الله دلته معنی کړی دا مما علمناهم يعلمون، بعضې د هغې علم نه چې مونږ دی له ورکړي دي دی هغه علم نورو ته ښیي. ولې عطا الهي دی لفظ چې کوم دی هغې کې د دې گنجائش شته دی چې دا تعویل وکړی شي. دا تفسیر بالرائے المذموم نه دی. تفسیر بالرائے المذموم هغه چې د عربی لغت د هغې ملګرتیا نه کوي یا قرآن و حدیث د هغې ملګرتیا نه کوي. قرآن و حدیث کې دې شواهد شته دی چې د رزق اطلاق دا په معارف او په علومو کېږي. مثلا سیدہ مریم علیہ السلام په باره کې 13 جمعو کې موږ دا تذکره کړې وه چې کله و زکریا علیہ السلام د هغې خواله راغی وجد عندها رزقا. هلته مفسرین د رزق دوه تعویله کوي. یو تعویل دا دی چې بے موسمه میوې خوراکونه به ورسره موجود وو، لیکن د دې دویم تعویل دا هم دی چې دې سره به ناشنا علم و ناشنا د معرفت خبرې به وي ورسره. سیدنا زکریا علیہ السلام مادی رزق نه دومره نه متاثر کیږي څومره چې هغه د معنوي رزق نه متاثر کیږي. دا نقطه روح المانی لیکلې دلته، یعنی سیدنا زکریا چې وکتل چې مریم لا په دې دومره کم عمر کې کم علوم او معارف دې سره دي اخو ډېر زبردست دي. و چې کله الله دومره کم عمره زنانه لا علوم او معارف ورکولی شي نو آیا مال بے موسم اولاد نشي راکولی؟ دې کې د هغې بل تعویل تغلیط نه دی مراد، هغې ته غلط نه وایي، هغه صحیح دی، لیکن هغې سره سره د یو نبی شان دا چې هغه مادیاتو نه ډېر اثر نه قبلوي. لکه اهل علم کم چې حق پرست علما دي هغې د چا مال ته نه پسخېږي، هغې د انسان علم او د هغه معرفت ته پسخېږي. دا یو صحیح شاهد عقلی صاحب د روح المانی به پیش کړی. دارنګې سورۃ هود کې د انبیاء علیهم السلام تذکره ده، نو په یې کې د هغې الفاظ داري چې هغه مونږ له راکړی دی من لدنه رزقا، د خپل طرف نه علم راکړی دی، معرفت راکړی دی. د لغت اعتبار سره د دې رزق دا معنی ځکه اخیستی شي چې په دې لفظ کې دا کشادګي شته. یو بل ځای قرآن مجید شهدا مبارک فرمایي بل احیاء عند ربهم یرزقون، بل احیاء عند ربهم یرزقون. یرزقون مسوا نه دلته کې اصول لای چې کې اصول نه تاسو کې چې ما هي اصح طریق التفسیر، اصح طرق التفسیر. د قرآن مجید د تفسیر د ټولو نه صحیح ترین طریقه سره څه طریقه باندې وسړی د قرآن مجید تفسیر کوي. دلته خو چا خیال شریف کې سره راځي نه بس راځي. آیت کریمه ده لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. هغه پسې بیا دا فرمایي یرزقون بل احیاء عند ربهم یرزقون. نو سبوی شهید ته وجی مړ نه وي. ته قرآن دا مطلب دی چې شهید مړ نه وي.
तो सही बुखारी हदीस रावाला था तो पखपल पतो लगी शुहदा मड़ दी आयतुना चिपकम हैसियत के और कम हालत के नाजिली लगा गोरा अदावा चे बदर के उहुद की सहाबे किराम शहीदान शु पे के हो डेर शे महाजिर मु लेकिन सकसान पके द अंसार हमु मुशरिकीनो अगी पेगोर वर्ग महाजिर लख चे सदरता मेलो शु जमुंग दिला समल शुख और अंसार ल पेगोर वर्ग यहूद व नसाराओ चितास तो समेलो शु दबार न रागल खलको तासु दागी इमदादो कसूश आसे रोड़ा लाड़ल खलक सबब नुज़ूल आयत करीमा दार न अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दागी पबारक ओ फरमायल ला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाह अमवात अमवात समादा कसाइरिल अमवात मवाए दाए कसान पबारकी चागीदा अल्लाह पलार की मृदी समवाए दाम मुड़ो पशान दाम मड़े न देख नुसदी दी बल अहयान बल्कि दी ज्वंदी दी तदे हयात माना मुफस्सिरीन से लिखी बेजावी खलक पर दर्स के वही गना दरस निज़ामी की बेजाविश्ता के निश्ता तफसीर बेजावी असमान लिख लिया असोक न वही ब्या इमाम रागिब समाना कड़ेदा दबल अहयान शहीद चिकल दुनियाई जुन सर ज्वंदे दे नबिया दागो खज सरा कुंड खज सरा द इद्दत द तेरे दो नरुस्तो निकावलीगी दा सवाल फ़ुक़हा अहनाफ पोर्तगल इमाम कासानी बदाए उसनाए किली किली दी च शुहदा मड़ी दगा वजरा च पागी जनाज़म कीगी और दगा वजरा च दागी मीरासम तकसीमीगी और दगा वजरा च दागी कुंड सरादा इद्दत तेरे दो नरुस्तो निकावम के दिश वदाहयान समाना सवाल खबर पर उत्ते यो सड़े चा फिर कपरस नहीं है बदजान द पोयोलो कोशिश कई बलहयान माना मुफस्सिरीन कई हम मुतलज़्ज़िज़ूना आई पमज़ू की दिख लिज़्ज़तुन की दिख द खबर जुन पागे ब ईमान लरूह ये तो हयात बरज़खी हुई पकबर के नेमत मुश्तरे और पकबर के अज़ाब मुश्तरे अज़ाबुल क़ब्र व नईमुहु हक़्क़ुन द कबर अज़ाब और द कबर नईम दा हक़ दिख दा ईमान दे कैफियत दागे सरे ला नदरी उन पे कैफियत न पोई कबर की अज़ाब श्तरे पकबर के नेमतुन मुश्तख कुरान मजीद द कबर जुनता बरज़ख़ुम वही कर मिन वराइहिम बरज़ख़ुन इला यौम युबअसून सोक चिमड़शू तो दागी तो दुनिया पर बेंस की ओ बरज़ख़ देख यो पर्दा रख वरासत हुई शात हुई कमखद हुई शात हुई दरोजन खलक डेर शेर ब दुनिया की मुफस्सिरीन रावला तातबो हुई जदल तर वरास माना दी मख तक दी शाता कम चिमड़ी न दागी शात यो पर्दा रख सब मतलब दागेदारे चे दुनिया दाखलक दी प हाल न पुई दियो पुई पे कबर वाला पे पुई चे कले ज्वंदी ने पुई कि मुड़े पे सबोश कुरान के द्वारो शाहिद तरीक़ साहिब यासीन खल को मड़ को तो कुरान मजीद से फरमाई क़ील दुख़ुलिल जन्नह रूह दाग कम जाए करे
بر دی داغه باډي کم ځای را قرآن له څوک ګوتې نه وړي یا سې جنګونه کوي جنګونه مه کوئ قبر کې پس د مرګه نعمت شته دی هغه نعمت باندې موږ نور نه پوهېږو لیکن الله رب العزت احسان کوي نیکان خلق جنت ته ور داخلوي فرعونیان الله غرق کړي دي او الله فرمایي چې النار یعرضون علیها غدوا وعشیا پاغي باندې اور بیګا او سبا پیش کولی شي د فرعونیانو لاشونه پراتری مصر کې پاغي چا اور لیدل نه انکار وکي سړی نه انکار خو کفر دی ولې قرآن فرمایي چې هغې باندې اور پیش کولی شي معتزله وایي قیامت کې پیش کولی شي قرآن دواړه جواب کړی قرآن د قیامت ذکر دی پسې رستو کړی چې قیامت پر ورځ به الله جهنم ته بوځي او قبر کې هم په هغې باندې اور پیش کولی شي خبره د عقل نه ماوره شوه عقل کې دا نه راځي تاسو کنن یو قبر اوس پړی پای کې ونه عذاب وي او نه پای کې څه جزا ووینې لیکن ایمان به یې زمونږ چې دې کې جزا هم شته دی په دې کې سزا هم شته ولې قرآن فرمایلی دي عقیده دې توحید ته نه وي ته کیسې جوړوه پای باندې خلکو له عقیدې جوړوه که ما ته نه ښکاري نه دی ښکاري ولې منځ کې یو برزخ دی د هغې برزخ د وجې نه مونږ وینو نه هغې ویني بعضې خلکو ته ډېر تکلیف یې دی نه مشکات کې یو حدیث راځي مشکات المصابیح کې چې سیدہ عائشہ فرمایي چې زما خاوند مړ شو رسول الله صلی الله علیه وسلم نو زه به هلته کې بې پردې وم زمونږ خلک یې څه وایي زه به دا قبر له بې پردې تلم سیدہ عائشہ کم ځای اوسېده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو په خپله کمره کې وکړه کم ځای چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم قبر و دغه د هغې کمره وه هغه بار نه پاتې شوې ګپې شپې مې لګوه خلکو سره د حدیث کې نکارت دغه دی بیا وی چې ابوبکر صدیق وفات شه بیا هم دغه شان تلم ما وی چې یو مې پلار دی بل مې خاوند چې سیدنا عمر وفات شنه بیا مې پرده کوله ته دې حدیث چې موږ له کم بوی راځي نه هغې باندې خلک نه پوهېږي دا خو ثابتوي د سیدنا عمر او د سیده عایشه دشمني ثابتوي دې کې د رفض بوی دی په دې روایت کې مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمه الله لیکلی دي چې د مرګ نه وروستو د مړو په اورېدو کې اختلاف شته لیکن دیکھنا ثابت نہیں د مړي لیدل چېرته ثابت نه دی نو بارکیف د قبر یو مستقل ژوند دی په هغې زمونږ ایمان دی تفصیل باندې ځکه نه پوهېږو چې د هغې تعلق تجربې سره دی مونږ لا مړه نه یو مونږ ژوندي یو چې کله مونږ مړه شو نو بیا پته ولګېږي چې سړی څنګه اوري عذاب څنګه دی محسوسوي نعمت څنګه محسوسوي دا د ایمان حصه ده د دې مذاق مه وړاوئ قرآن نه مونږ ویل دوه څیزونه معلوم شو د فرعونیانو عذاب هم معلوم شو او د شهداو ژوند هم معلوم شو قیل ادخل الجنه هغه ته ویلی شو جنت ته ځئ دغه د قبر ژوند دی نور د دې نه سوا مونږ په دې نه پوهېږو چې څه دي هغه احادیث چې هغه خبر واحد زمره کې راځي احناف په نیس په هغې عقیده نه ثابتېږي بارکیف هم شهدای کرام ژوندي دي کم ژوند سره حیات برزخي سره برزخی جون ہر چاہتا حاصلی برزخی جون ہر چاہتا حاصلی تو شہداء د تخصیص وجہ سرخ
هغه محدثین دا وایي چې دا یقیني جنتیان دي. تخصیص دغه دی. یو سړی د الله په لار کې مړ شوی دی د عام مړي په شان نه دی، بل احیان بلکې دی تر و تازه دي. یرزقون دیلا رزق ورکول شي. تو سیدنا جابر حدیث کرا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ اللہ رب العزت د بدر و دو احد شہدا اطلاع علیہم اطلاعتاً اغیے د شنو مرغو ججورو کے واچول آغا ججوری آغا مرغے ټول روز جنت کی گردی. دا صحیح مسلم حدیث ہے. د شپې د عرش دلان د شپه کوي او سار بیا ټول جنت کی گردی. اللہ دیتے یو خبر وکړه اطلاع علیہم اطلاعتاً تپو سے دیو کو سنعمت غواړی مانا چې درکم دی وی روا سنعمت ته چاته نه را کړی تا موږ لار سره راغلی سرو دې پسې ته بیا تپوسو کو پدریم ځلې ته بیا تپوسو کو دی چې کله پوه شو چې الله رب العزت مونږ د سوال کول نه بغیر نه پریدي دی ویل ربا زمونږ یو سوال لخ هغه دا چې ان تعید ارواحنا الی اجسادنا. دا صحیح مسلم متن دی. زمونږ روحونه زمونږ جسو ته واپس بوزا. صحیح مسلم راوړی اهل علم یې شته پکې کسان. دا صحیح مسلم متن دی. ګوره جون شته دی لیکن روح کم ځای کې دی بره دی. دا جدا جون دی الله بندګانو په دې سړی نه پوهېږي. موسی علیہ السلام قبر کې مونځ وکړ ټیک دی څوک یې نه رګړ لیکن هغه د عقل نه یو ماورا چیز دی. انسانی عقل دے کے بیکار ہے. ٹھیک ده صحیح ده. منځیو کو نه څه مطلب دی چې زه اوس به هغه ته سوال کوم نه به زما لپاره سفارش کوي. خبره دغه دی که یعنی خلق چې دا شی ثابتوي دې دپاره ثابتوي چې دا څیزونه هغه له ثابت کړي. استشفاء عند القبر ثابت کړي. دا بعضې رال نه هغې د سر نه دې نه انکار وکړو چې نه دا نه تسلیم وکړو. ولې نه تسلیم ہے؟ صحیح حدیث دی. انکار دا هغې څیز نه وکړه کوم چې بدعت جوړ کړی دی خلکو. خبره به سمئ. الله هغې ته څه وویل؟ هغې ته وویل ها د هغې سوال نیمګړی مونږ وویل ان تعید ارواحنا الی اجسادنا زمونږ روحونه زمونږ جسو ته واپس بوزه. بیا هم دنیا کې ژوندي که قبر نه پاسه وخ دې دپاره چې مونږ ستا په لار کې بیا وجنګېږو بیا مړه شو بیا راشو ثم نحیا ثم نقتل ثم نحیا ثم نقتل. دا به ولې وایي په دې وجه باندې وایي چې هغې د شهید دپاره که مجرونه ولیدل د هغې د مزید حصول لپاره هغې دا سوال کوي. الله دا سوال قبول کو نه فرمائی قد سبق منی ما دا فیصله لیکلی دا چې انهم الیها لا ترجعون تاسو بخپل جسو ته واپس نه دی. دا څنګه جون دی؟ جون نه انکار خو نشته. قبر کې جون شته دی لیکن هغه زما استاد عقل نه ماورا چیز دی. په قبر کې انبیاء علیهم السلام ته ډېر اعلی اولا افضل د ټول نه بهتر جون حاصل دی. هغې نه وروستو صدیقین شهدا صالحین ته جون حاصل دی. شهداو ته جون حاصل دی. د دین عالمان د قرآن مجید علما هغې ته ډېر اعلی جون حاصل دی لیکن هغه دنیوي جون نه دی. هغې ته برزخي جون وایي. په برزخ کې د دنیا جون نه وي. برزخ کې برزخي جون دی. دغه شهدا دی. الله څه فرمایي؟ یرزقون هغې له رزق ورکولی شي. نو رزق ګوره انسان چې کله د مور په خېټه کې نو الله دل رزق ورکوي.
سلور میاشتې پس شپږ میاشتې پس الله د رزق انتظام کوي. د څه خوري هلته رزق د هر عالم د هغه د شان مطابق په دې دنیا کې جدا رزق دی، قبر کې جدا رزق دی، آخرت کې جدا رزق دی. رزق یوازې ډوډۍ ته نه وایي. الله رب العزت رزاق دی او الله رازق دی. کوم آیت کریمه چې والست دی ناغا د یو جهالت تردید کې قرآن مجید فرمایلی دی. عربو کې رواج دا و چې هغوی به لوڼه د پیدا کېدو سره مړې کولې. وجه دا وه چې دوی ځان له ډوډۍ نشي ګټلی، په مونږ بوج کېږي، په دې وجه پیدایش سره به یې قتلولې. نن هم دغه فلسفه ده، لیکن هغې له لږ جدا رنګ ورکړی دی. شی هماغه دی چې دا بچی کله ډیر شي که نه بیا جي صحیح تربیت نه کېږي. نو ښه دا چې وقفه موجود وي. یو مسلمان چې په تقدیر ایمان لري که نه، زما په خیال دې خبرې پورې به هغه هم خاندي. الله چې څوک پیدا کوي په دنیا کې د دنیا هیڅ طاقت هغه نشي باندې کولی. الله فعال لما یرید دی او ان الله علی کل شیء قدیر دی. دا ځان له یو دوکه ورکولی محض چېرې ما څه چلو که اولاد به کم راځي. صحابه عزل کو، رسول الله وسلم ورته ویل که تاسو هم نه کې څه فرق نه ورځي. هغه ماده چې الله د هغې نه بچې پیدا کېدل لیکلي، هغه په ګټه هم توی شي نو ماشوم به پیدا کېږي. لکه خپله مسلماني کلکه گئے الله سره پنج ما چوي، پنج آزمایي مه کوئ. دا تا ته چاوي چې اولاد لږي نو د هغه تربیت ښه کېږي. د چا چې یو زوی بیا هغه ته وګوره څنګه وي، د هغه تربیت کېږي که د هغه نه شیطان بلوي نه د سره. د نوح علیه السلام زوی د کنعان هغه به تربیت کړي که به نه کړی؟ د یو نبي د شان سره څه لایق ده؟ هغه چې کافر شو نو پای کې د نوح علیه السلام څه غلطي شته؟ دا چې بار بار هم قرآن ته رجوع کې، قرآن ته رجوع کې، د ډیرو جهالتونو جواب قرآن کې شته دی. دا جهالت ته خلک کېږي. خلکو به دغه ویل چې دا بوچکي زمونږ خلک وي یو لوی سیلاب را روان دی د جهل فلان فلان اولاد کمول پکار دی. نو قرآن خو نور ځایونو کې هم جواب کړی دی، نحن نرزقکم و ایاهم، هغوی له هم رزق مونږ ورکوو تاسو له هم درکوو. خو دلته خو بالکل کمال کړی دی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. دا درې جملې قرآن فرمایلی. د مخلوق د پیدایش مقصد د الله بندگی ده، بل څه شی نه دی. انسان پیدا کړی شوی دی لپاره دی چې دی خپل رب وپېژني، د هغه عباداتو کې د پیدایش مقصد هغه دا نه چې انسان دنیا وګټي. دا نه دی مقصد. یو ضرورت یو مقصد دی. دنیا ګټل ضرورت دی، مقصد دی اصل کې د الله عبادت. تاسو مولا صاحب نه وایي، دا چا مفتی فتوا نه ده. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق. د دې د پیدایش نه زما مقصد رزق نه ده. ډېر پلارانو خیال دی چې که زه نه یم دا بچي به څه خوري. ډېرې میندې وایي چې که ستاسو پلار نه وي نو دا به څه خوري. خالق مړ نه دی. انسان لا د مور په خېټه کې ملائک الله ته وایي ربه فلانې شی شو، فلانې شی شو، فلانې شی شو. خو چې کله پکې ساه واچوي نو هغې سره یو شی ولګي چې دی به د کوم ځای نه خوري. دا الله د مخکې نه
ته دې انتظام کړی دی. ته دا کوشش وکړه. دا ټیک ده چې انسان بخپل محنت کوي، دا مطلب نه چې انسان نه محنت نه کوي. خدا رائے غلطه ده سر نه چې که فلانې نه دی ولا کم ځای نه خوري، فلانې به نه یو خلک به خوري، دا مرغۍ د کم ځای نه خوري، دا څاروي د کم ځای نه خوري، د ګبین مچۍ د کم ځای نه خوري. تاله څومره مفید څیز درکوي. مونږه سبب یو اصل کې الله تعالی اولاد ورکړی دی، نو دا هغه سره د الله امانت دی. ما وکتل ډېر پلاران داسې شته دی چې د هغې بچي لږه بدسلوکي کوي، ښه نه کوي، دا غټه ګناه ده، ګناه کبیره ده. حقوق الوالدین گناہ کبیره ده، لیکن پلار له شریعت دا اجازت نه ورکوي چې د پلار اولاد محروم وي. دا ظلم دی اولاد سره. دا خو زمونږ لاس کې د الله نعمت دی او د الله یو امانت دی چې دا مونږ څنګه چلو. دې ته نه دي کتل پکار چې ما ته اولاد داسې ګوري. د پلار مرتبه د پلاری زوی له پکار دی چې په دې پوه شي چې زما د جنت د منځ دروازه زما پلار ده. دا صحیح خبره. لیکن دا مطلب نه چې اولاد نافرمان شو نو په ځای د هغه د اصلاح پلار د مخکته راوغورځېږي، هغه د یا د کور وشړي یا د هغه سره بدسلوکي وکړي یا هغه د خپل جایز حق نه محرومه کړي. اسلام کې دا نشته ده. ټیک ده، ته اختیار شته دی، په دې اختیار به دی ګناهګار شي. ازان له مسله جیداد نے محروم کو فیصلہ به چلیږي، لیکن دا ظلم دی. ته دې ظلم به الله دل سزا ورکوي. دلته قرآن مجید چې دا فرمایي ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، دا د رزق د پاره نه دی پیدا او دیلم نه دی پیدا چې رزق دی وګټي نه والے دی راکړي. سبا کوي سړی بدا کوي چې دی به پوه شي په دې خبره چې ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. رزاق الله دی، روزی رسان الله دی، پلار دی په دې غرور کې نه راځي. یو افسرګوټ دی په دې غرور کې نه راځي چې که زنې مده به نه خوري، دی به خوري. د هغې وجه دا ده چې الله رب العزت په سړو کې میږو له خوراک ورکوي، په ځنګل کې درندگانو له خوراک ورکوي، په دریاب کې بے شمیره دریایي سیزونو له خوراک ورکوي. هغه انسانانو له رزق ورکوي، بل څوک نه ورکوي. د بعضې خلقو رزق تنګ شي، بس تنګوي الله بس د رزق او تنګسیا د هغه کوي. پکار دی چې انسان خپل رب ته متوجه شي. حدیث کرا دی یو صحابی دی هغه فرض مونځ شي کې سمدستی پاسي، دا نه هم خلک کوي فرض مونځ شي کې ناسته مکروه ده. دا د الله مستقل مسله ده. علماء دیوبند تحقیق داره چې دومره مقدار باندې کې ناستل چې 2 رکعات مونځ پکې کېدی شي او سړی ذکر اسکار کوي نه دا مکروه نه دی. تحقیق د خبره دغه ده. الکوكب الدری وغیرہ کې دا تفصیل کته شي. فرض مونځ پسې ذکر او اسکار پکار دي، ای پسې دعاګانې پکار دي. اوس خلک فرض پسې دعا ته بدعت وي. دیوبندیانو دې باندې کار کتلې دیتا چې فرض پسې دعا بدعت چا یې بدعت. ای قولیه حدیث سره وسګوي چې پای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ترغیب ورکړل فرض مونږ پسې دعا کولو. سم خبرو کې هغه دارا چې ځان نه ولس شکل مو جوړو. فرض مونږ پسې دعا وکا لیکن ځان نه ولس شکل مو جوړو چې داسې وکوم یا وداسې کوم ستا هغه څنګه وکا. ولې فرض پسې خو دعا قبلی ایو دعا اسماء وافضل، افضل دعا او زیات قبلی دن کې دعا کم ده هغه دا چې فرض مونږ پسې وکړي. دا فیسبوک باندې مفتی صاحب لګیا دی وایي چې دا بدعت دی، دا بدعت دی، دا غپ لګي. دا بدعت نه دی، دې التزام بدعت دی. التزام شیء آخر.
التزام ځان له څیز دی. یو عبادت لا د ځان نه یو رنګ ورکول جدا څیز دی، هغې ته بدعت وایي. فرض پسې دعا بدعت نه ده. زما ډېر زوړ یو کتاب و احکام دعا، هم د دې حالاتو د وجې ما اوس بیا شایع کو پرون راغلی دی، هغه اولولی تاسو کتاب دا ډېره موږ ما پرېښې و ما نه چاپ کو. فرض پسې دعا بدعت نه دی، دا غلطه وایي. دې له څه خاص شکل جوړول، څه خاص رنګ ورکول دا مناسب نه دی. حجت د خلکو سره دلیل لا جزي حرمینو کې نه کېږي، نه به کېږي، نو دلیل نه دی. دلیل قرآنی، سنتی، اجماع د امتی، قیاس د یو مجتهدي. ته دې نه وروسته وا چې قول او فعل دلیل نه، نه زمانه نه راولل نه راولل دې سوزونه کې مور نه وځي. هغه صحابي به فرض منځ پسې نیخ پاسد سیدنا عمر لګي دا کینو په زبردست دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه تو فرمایل عمر الله ته حق تو رسول دله پکار دا چې د ذکر اسکار تذکرہ کېدا نو شکایت شو چې په ما باندې ډېر زیات قرض دی، رزق میں تنگ دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل فرض منز پسے وایا اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. نو کتاب آئے دمر قرضی مثل زبد البحر، تو دریاب دا زگ برابر پتاوان قرضی اللہ باخلا سکی. دا ډېر قیمتی وقت دے، ټول خلق پمنڈش ٹھیک دے، التزام پہ نشته دے، خوگا جا رزق تنگی نو سنت مطابق دغه طریقه ده. الله رزاق دے، هغه اولادم ان ټایم ورکوي. آخر لومبنه خبر سره یو ځایګه یو سړی دی الله هغه له اولاد نه ورکوي. ولې نه ورکوي؟ د دې لپاره هغه سره یو ټایم دی. رزق څه ته وایي؟ ما مانا څه کړی وه په معین وخت کې معین څیز ورکول. دا زما او ستا په خبرو نه کېږي، دا چې کله الله غواړي نو کار به کېږي. دا هر څیز دپاره هغه سره یو ټایم دی، او هغه ټایم د هغه د علم مطابق غوره دی. ته خپل عقل ځان سره کېده، ستا عقل نه چلېږي. یعنی د الله د پوهې مقابله کې، د الله د علم مقابله کې د الله علم د انسان علم هېڅ نه دی. یو سړي له الله رزق نن نه کشاده کوي، لس کاله پسې کشاده کوي. دې کې دا حکمتونه دي. ولې دا ممکن ده چې دی پې څوک مړ کړي، او دا هم ممکن ده چې دی پې خرمست شي. الله چې یو څیز ورکوي نه یې کې حکمتي، چې نه ورکوي نو په یې کې حکمتي. په دې وجه الله ته رازق او رزاق وایي. هر څه چې غواړئ د الله نه غواړئ، او دا هر څیز ورکوونکی یو الله ذات دی. اقول قولی هذا استغفر الله لكم.